जनाब सदर महफल मुहतरम उलमाए किराम के इलाके सियासी मशरान दिमा दे रहमानाबाद रूरल 2 ډیرو درنو مشرانو همزولو کشرانو ګلالو بچو السلام علیکم. تاسو ته پاته لګېدلی وي چې نن د موږ د صوبایي اسمبلی یو نامزد کینډیډیټ چې د عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق وو اسبت الله خټک هغه په حق ورسېدو. الله تعالی دې هغه ته جنتونه نصیب کړي، د هغه لواحقینو ته دې الله تعالی صبر جمیل عطا کړي. د دې په نتیجې کې کیدای شي چې دا الیکشن 45 ریزې وځنډېږي، خو دا هم ممکنه ده چې الیکشن وشي په 8 تاریخ ځکه چې په پنجاب کې داسې یو مثال موجود هم ده. موږ به کوشش کوو چې الیکشن په خپل تاریخ باندې وشي، خو که الیکشن ونه شو هم نو ما ټولو ملګرو ته ټولو سپورټرانو ته په ټولې حلقې کې دا گزارش ده چې هغوی به الیکشن مهم دغه شان تندهي سره جاري ساتي لکه څرنګه جاري ساتلی ده انشاءالله. موږ تعلق جمعیت العلماء اسلام سره ده. مولانا صابرین صاحب ذکر وکړلو، زه سره د ملګرو سپورټرانو په 25 دسمبر باندې جمعیت العلماء اسلام کې شامل شوی یم. موږ د یوې نظریې سره تعلق لرو، موږ د خدای په ځمکې باندې د خدای نظام قایمول غواړو، او خصوصا په د خپل مملکت خداداد کې اول قایمول غواړو. د الیکشن په وساطت باندې موږ خپل صوبایي او قومي اسمبلیو کې خپل ممبران کېنول غواړو چې اسلامي قانون سازي وکړي. دې دپاره موږ کتاب ته ووټ غواړو. موږ جدوجهد دا سو وقتی طور باندې نه ده، صرف الیکشن پورې محدود نه ده. چې الیکشن وي هم د موږ دغه جدوجهد به جاري وي، او که الیکشن نه وي هم د موږ دغه جدوجهد به جاري وي. زه ملګرو ته که دلته کې ناست دي ملګري یا د ما دغه پیغام کومو ملګرو ته راسي نو هغو ته زه دغه خواست کوم چې په ځای به کیني نه، خصوصا د ما هغه ملګري هغه سپورټران چې ما سره جمعیت العلماء اسلام کې شامل شوي دي. که الیکشن لیټ شو هم، صوبایي الیکشن لیټ شو هم، ټول توانایي ټول قوتونه به اول د 8 فروری دغه الیکشن چې ګوهر سیف الله خان د موږ امیدوار ده هغه دپاره صرف کوو انشاءالله. په دې صوبې کې د جمعیت العلماء اسلام حکومت هم را روان ده، او ورسره د موږ د ګوهر سیف الله خان مستقبل هم روښان ده انشاءالله. هغه به هم الیکشن ګټي، او په دې صوبې کې به د جمعیت العلماء اسلام حکومت هم رسي. دغه جدوجهد به انشاءالله موږ خپل جاري ساتو.